السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو دوستانو ته ډېر ډېر سلامونه. د یو مرګري تپوس کړی و، یوه زنانه وفات شوې ده او دې ته په مهر کې 10 مرلې کور رسېدلی و. وایي دا اوس د چا رسېږي؟ خاوند یې وایي چې دا ورته ما ورکړی و، دا زما دی. او اولاد یې وایي چې نه، دا زموږ د مور ترکه ده، دا به د شریعت مطابق تقسیمولی شي. نو اوس د چا خبره صحیح ده او د چا خبره صحیح نه ده؟ او بیا یې سوال کې ویلي دي چې د مکان قیمت، د کور قیمت دا اوس وخت کې 50 لکه روپۍ دی. وارثان 3 زامن دي، 2 لورګانې دي او خاوند دی پاتې دی. نو جواب دا دی چې د دې زنانه ته چې کوم کور په مهر کې ملاو شوی دی، دا د دې زنانه ملکیت دی. نو دا به اوس د دې په وارثانو باندې تقسیمیږي او د دې خاوند خبره صحیح نه ده. ځکه ترکه وایم دی ته، ما ترکه المیتو، چې دا پریدي ترکه، پریدي میت من اموال صافیا، چې دا داسې مال وي چې هغه صاف وي، عن حق العیر، چې د بل حق ور سره متعلق نه وي. نو دا مهر دا د زنانه خپل وي، خپل د حق وي، په دې کې د خاوند اختیار پکې نه وي. چې کله یو زنانه نکاح کېږي نو په عوض د مهر دا خپل ځان د خپل خاوند ته وروسپاري، نو دا مهر د دې زنانه وګرځېږي، دې کې بیا د خاوند حصه نه وي. باقی خاوند په وارثانو کې دی، ذوی الفروضو کې دی، نو د خپل حصہ په دې کې ملاوي دی شي په دې کې. نو دلته چې بیا موږ ترکه تقسیم کړه 50 لکه روپۍ، هغه خاوند دی ور سره 3 زامن دي، 2 لورګانې دي. نو خاوند ته دی وخت کې ربع رسیږي، ځکه چې کله د خاوند 2 حالات دي، لزوج حالتان ده، 2 حالات دي. د خاوند لپاره الربع سلورمه حصہ ده. دا په کم وخت کې مال ولد او ولد الابن وان سفلا، چې د دې زنانه نه اولاد پاتې وي یا انوسی پاتې وي، کړه وسی پاتې وي. نو دلته ربع ورسېدل، نو 50 لکه روپۍ وي، نو 12 لکه 50,000 روپۍ پکې ورسېدلې. 3 زامن دي، نو د دوی د لپاره دلیل دا دی، الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله رب العزت وصیت کوي تاسو ته چې الکانو له 2 چنده ورکوي د جنکونه. نو دې کې 50 لکه روپۍ تقسیم شوی دي، نو 9 لکه 13,500 روپۍ د یو زوی ورسېدي، 9,37,500 د بل، 9,37,500 د بل. او لوریانو ته خو د الکانو نه نیمه ملاویږي، نو 4,58,250 روپۍ د یوې جنۍ او 4,58,250 روپۍ د بل لور شوې. نو دغه طریقې سره دا ترکه ول منګه تقسیم کړله.